بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، د پاکستان په ټیم کې یو داسې کلاړی هم موجود دی چې د هغه د خاندان تعلق د جمعیت علماء اسلام سره دی. نو په دې باندې الحمدلله موږ ته ډېر فخر حاصل دی او په دې باندې موږ ډېر فخر کوو. او دغه کلاړی څوک دی؟ هغه نسیم شاه دی چې ذلدیر سره تعلق لري. لکه تاسو په دې ویډیو کې دا وګورئ. نو دا تاسو ګورئ، دا د نسیم شاه ګلیکور دی، جمعیت هاوس. دې د جمعیت علماء اسلام سره تعلق ساتي او دا جمعیت هاوس تاسو ګورئ. نو زه به دننه تاسو ته بخیو دا د نسیم شاه د کور دننه حالات د دیرې چې کوم دي مشران غالبا. ها علي صاحب څنګه یې؟ ښه یاره علي صاحب ډېره غټه خوشحالي ده ماشاءالله. ستاسو زوی چې کوم دی نو هغه د ټولو عوامو د خصوصا د پښتنو د جندول د عوامو دا سر چې کوم دی دا د فخر نه بلند. نو عزتمندو، تاسو به دې ویډیو کې وکتله چې دغه کس هم دغه وضاحت کوي چې د دیو تعلق د جمعیت علماء اسلام سره دی او د دیو د کور چې کوم دی رنګ هغه هم د جمعیت علماء اسلام د جنډې په شان دی رنګ دی او د دیو په کور باندې چې کوم دی الحمدلله د جمعیت علماء اسلام جنډه هم ولاړله او بل طرف ته چې کوم دی په هغې باندې لیکل هم دا شوي دي چې جمعیت هاوس. نو الحمدلله موږ په داسې خلکو باندې ډېر فخر کوو. زمونږ د جمعیت علماء اسلام ورکران دیو الحمدلله په هر میدان کې مخکې دي. نو دا چې کوم دی دغه یو مختصر تعارف ما تاسو ته وکړو. الله رب عزت موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت موږ د بد عمل نه وساتي. وما علينا الا البلاغ.